بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو کلب خان شیرپو تاسو په خدمت کې حاضر دی. پسند کې به موجود دی سکندر حیات خان شیرپو د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن. یقینا ډیره موده پس زمونږ داسې یو ناستې کیږي. خبرې ترې ډیرې زیاتې دي خو د لوډ شیډینګ یوه لړۍ روانه ده او په هغې کې قومي وطن پارټۍ یو ډیر مهم رول ادا که او په دغه سیمه کې دغه لوډ شیډینګ کې له خوال راغلی تر دې چې سکندر خان په خپله لاړه چیف سره ملو شو او بیا دلته کې د پیډرو مسله وه. ډیر بعضې خلک داسې راځي چې اختیار یې صرف د مچۍ دم ورسره دی یا د مچۍ دم هم ورسره نشته. هغه خلک هم وایي چې موږ پیډرو لګولې. نو ډېر حیران کون شانتې خبرې وې. موږ وایي چېرې په دې باندې به سکندر حیات خان شیرپو سره خبره ترې وکړو او قام به هم لږ خبر کړو ځکه چې زموږ دا قام چې کوم دی یو خو د دوی ایره ډېره زیاته ده او په نه خبره چې کوم دی نو اړخ بدلی را بدلی خو بیا خفه وي لکه تېر 15 کاله چې د کم خفګان سره په دې حلقه کې دا قام تیری او موږ هم تیرو. نو په دې کې نصر الله خټک صاحب موجود دی. وی هم تپوسونه کوي پوښتنې به کوي خو چونکې زما چې څو پورې خبرې ترې دي ګرانو کتونکو نو یو خو د سویډن دا کومه خبره چې ده په دې باندې د هر مسلمان زړه دردېدلی دی. نو خو د قومي وطن پارټۍ نه هم خلک تمه ساتي چې د دوی په صلاح عمل دی احتجاج یې کړی دی نه دی کړی. نو کړی دی خو زمونږ مثال د ړندو د کڼو خوم دی. هر سړی خپل پیجونه ګوري. نن سبا په سوشل میډیا باندې پروپیګنډې هم روانې دي. حقیقت نه چې کوم دی نو خبرې ډېرې زیاتې بهر شوي دي. د قومي وطن پارټۍ کار خو آفتاب احمد خان شیرپو دی یا سکندر حیات خان شیرپو دی په دغه سیمه کې ګرځي په غم خادو کې وي. خو دا د دوی د وړاندې به یم چې سوشل میډیا کمزورې ده. سوشل میډیا هغه شانتې فعال نه ده څنګه چې فعال ساتل پکارو. په دې باندې هم زموږ د سکندر حیات خان شیرپو سره خبرې ترې شوي دي. راتلونکي وختونو کې د دې دپاره کوششونه روان دي. نو هغه کار یې نه ښکاري. بل په دې سیمه کې دا زه برملا ویم خو ګیس دی خو بجلی ده خو سړکونه دي خو ټیکنیکل کالج دی. په ټوله 400 کې یو لوی ټیکنیکل کالج دی. یا په دې سیمه کې روزګار دی. د بجلی په کارونو کې په دې دوه څیزونو کې کمیشن نه وي ښه. نو دا نورې پارټۍ دې ته غاړه نږدي. نو دا واحد قومي وطن پارټي ده چې دی د ګیس په مد کې او د بجلی په مد کې کار کوي. زموږ په ضلع کې تارونه خراب شوي دي لاسز روان دي. نو په دې باندې قومي وطن پارټۍ ډېر زیات کار کړی. دا زه پیشي په نام دا خبرې کوم خلکو سره پې مناظره هم کولی شم او د سکندر حیات خان شیرپو د وړاندې خوم کومه. نو زه یم چې دغه خلک خبر شي. موږ سره خو متبادل بل څوک شته دی نه. نو خو زه خبرې ترې کومه نو زه یم چې څوک ګمراه نه کړمه یا د چا ذهن کې رانشي چې هغه پلان کې یم چې کوم دی هغه هم داسې کار کولی شي یا یې کړی دی. په دې باندې زما صحافیانو سره هم پې ټاکلي شوي دي. هغوی هم دا مني مخالفین هم دا مني په نورو ډلو کې دي. خو هغوی وایي خو موږ د قومي وطن پارټۍ نه بل چاته ووټ ورکوو. نو ووټ هم ضایع کېږي ځکه چې په دې علاقه کې پې خلک اعتماد کوي. جیت ته دوی باوري وي یقیني وي. یو هغه بېله خبره وي چې پریان ماماګان راشي څنګه چې په تېر حکومت کې د قومي وطن پارټۍ سره وشو قام خیران دی چې څنګه زموږ ووټ بل خوا لاړه. نو دغه شانتې خبرې وي. سکندر خان ډېره زیاته مننه کوم. مصروفیات هم ډېر زیات دي وخت هم راکړه. لومړی خبره کوو دغه سویډن چې کوم دا ناوړې خبره کړې دي په دې باندې ستاسو څه نظر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو الف خان صاحب ستاسو او د نصر الله خټک صاحب ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دا موقع راکړه چې تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو. د سویډن دا کوم واقع چې شوې ده زما خیال هر مسلمان اړه چې دی هغه دردېدلی دی په دې معنی او په دې معنی چې څومره هم زما خیال احتجاج وکړی شي نو کم دی. زمونږ خو دا مطالبه ده خاص کر د وفاقي حکومت نه چې هغوی دې په کار چې سفارتي طور باندې دا خبره اوچته کړي. اوس زما خیال په دې باندې OIC اجلاس هم را روان دی. په هغې کې هم پکار دی چې د ملک موقف چې دی صحیح طریقې سره کېښودلی شي او دا خبره چې ده دا په ورلډ فورم باندې اوچتول لازمي دي. زمونږ په پېښور کې هم په دې باندې احتجاج ایښودلی شوی دی. هغوی به ملګري به احتجاج کوي. نور ځایونو کې هم احتجاج دغه کوو. خو بنیادي طور باندې دا ملکي سطح باندې پکار دی چې اوچت کړی شي او صحیح په دنیا ته وښیلی شي چې یاره دې سره د مسلمانانو
جذبات چې دي ډېر زیات مجروح شوي دي. صحیح. سکندر خان خبرې ډېرې دي خو د ګیس لوډ شیډینګ هم روان دی، د بجلی لوډ شیډینګ هم روان دی، غټ اختر هم تیر شو، قربانۍ وشوې، خلکو غوښې هغه شانتې ونه ساتل شوې. په دې باندې چې ستاسو څه موقف دی، څه نظر دی او د بجلی په مد کې تاسو کوم کردار ادا کوئ؟ الف خان چې دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده چې د بجلی لوډ شیډینګ هم دی او د ګیس لوډ شیډینګ هم دی. اول به په بجلی باندې لږ خبرې وکړو او بیا به زه ګیس ته ورته راشم. یو خو ملکي سطح باندې چې دی زمونږ چې کوم پالیسي وه او کوم د انرژي میکس چې څه ته وایي هغه ساتل شوې، یو خو هغې اوس نقصان راوځي لګیا دی، ځکه چې زمونږ که زیات کم اوس دې وخت کې پروډکشن کېږي لګیا دی هغه د تھرمل بجلی نه زیات کېږي او هایډل چې کوم ارزانه بجلی ده یا رینیوبل یا د کول نه کم دغه کېږي لګیا دی. نو یو طرف ته شارټیج هم دی، بل خوا ته بجلی ګران هم ډېره زیاته ده. نو دغه یو خو ملکي سطح باندې دا مکس ټیکولو ضرورت دی او دې کې خصوصا زمونږ صوبه چې ده هغه یو ښه کردار ادا کولی شي، ځکه چې زمونږ صوبې کې کم از کم دې وخت کې سره 50,000 میگا واټ نه زیات داسې دغه شته سایټ شته چې هغه هایډل دغه کې نه بجلی پکې جوړېدی شي او پکار چې دغه طرف ته د حکومت ساز خلک چې دی دې طرف ته توجه ورکړي او دا پروجیکټ چې دی را تیز دي کړي. دې سره سره څه د وابډې په سطح باندې نااهلي شته. زه به تاسو له مثال راکړم، یو پروجیکټ دی ګولن ګول د چترال کې د 108 میگا واټ پروجیکټ دی. پروجیکټ کمپلیټ شوی دی خو د هغې له چې کوم لاینز دي کوم چې دغه پکارو ټرانسمیشن لاینز او دغه هغه اوس پورې لا جوړ نه دي یا اوس کمپلیټ کېدو والا دغه دي. دا پکار چې دا دواړه یو ځای چې پروجیکټ کمپلیټ کېږي چې ورسره ټرانسمیشن لاین هم دغه کېږي نو هغه 108 میگا واټ نه لکه چاته هغه شانتې فایده دغه ونرسي. نو په دغه حوالې سره په د وابډې په سطح باندې ناهیلی شته. بیا خاص کر دغه ته به راشو خپل د زمونږ صوبې کې چې کوم دا لوډ شیډینګ کېږي او بیا خاص کر خپل ضلع کې او خپل علاقې کې دغه به وګورو. دې کې څه خو چې کوم د پیسکو بیروکراسي ده او کوم دغه دی د هغې لیول باندې ایشوز شته او پکار دا دی چې دې طرف ته لږ توجه ورکړی شوی وي. زمونږ دې وخت کې چې د تنګي تحصیل کومه مسله بنیادي دې وخت کې جوړه ده، یو خو دا ده چې ګریډ سټیشن چې زمونږ کم جوړ دی اوس خو ډېر خلک راپاسي او څوک یو دعوه کوي څوک بله دعوه کوي، خو دلته کې که بجلی کې بنیادي کار که تاسو ګورئ نو دا ګریډ سټیشن په 1989 کې چې کله خان وزیر اعلی ونه جوړ شو او هغه وخت کې کمیشن شوی، هغه وخت سره دې کې یو ټرانسفارمر او 10-13 یو وخت کې زما خیال ټرانسفارمر و. اوس دې وخت کې 4 ټرانسفارمر دي، پای کې 3 چې دي دا د پیسکو سره تعلق ساتي، یو د ټیسکو سره چې هغې معنی دا پړانګ فیډر او دا نور دغه چلي لګیا دي. دا 3 واړه دې وخت سره اوس اوورلوډ شوي دي ټرانسفارمرز. خو که دا 3 واړه ټرانسفارمر موږ وګورو یا د دې اپګریډیشن زه موږ وګورو که نه نو هغه د مشر په وخت کې ټول اپګریډ شوي دي. ما سره دا ډیټیلز موجود دي. صحیح. دا 3 واټ ټرانسفارمر دي کې ټرانسفارمر 1 چې دی دا شروع کې چې کله دا دغه جوړ شو نو 10-13 MVA ټرانسفارمر او بیا په 2004 کې چې کله مشر یې دغه نو دا 20-26 MVA ته اپګریډ شو. بیا ټرانسفارمر 2 چې دی دا په 1995 کې چې هغه کله دلته کې صوبې کې حکومت کې نو اډیشنل یو ټرانسفارمر 20-26 MVA په 9/12/1995 کې انسټال شوی دی. بیا دا اپګریډ شوی دی په 23/5/2017 باندې چې کله هغه دلته کې MNA او دغه شانتي ټرانسفارمر 3 چې دی دا 20-26 انسټال په 19/12/2014 کې انسټال شوی دی. دې نه علاوه دا ټیسکو والا یو چې دی
سوله کې دغه شوی دي. خو که دا وګورئ دا ټول دغه چې دي دا د هغوی په وخت کې دغه شوي دي. مونږ تیر حکومت کې دا دغه کړو چې یو ایکسټرا دلته کې ګریډ سټیشن چې دی هغه مونږ پروپوز کړو چې د مېرې طرف ته یو بل ګریډ سټیشن هم جوړ شي. دا لوډ به هم لږ تقسیم شي او د هغې سره به لږ بهتري دغه راشي. هغې اپروول هم دغه شي خو بیا چونکې مونږ د حکومت نه بهر شو او د هغې نه پس ته بیا پارلمان ته چې کوم خلک لاړل د هغوی ترجیح د بنیادي کارونو حل کولو نه وه، نو دغه هغه پروجیکټ هملته کې پاتې شو. هغې لحاظ سره نن که تاسو وګورئ دا چې اوس دا کوم د دوه درې څلور ورځو نه چې کوم دا اختر کې کوم روډ شیډینګ وشو یا د هغې نه مخکې کوم دغه شروع شوې، هغې کې بنیادي مقصد دا بنیادي مسله دا راځي چې زمونږ فیډر هم اوورلوډ دي، ټرانسفارمر په ګریډ سټیشن کې هم اوورلوډ دی. د هغې لپاره یو دا دغه دی چې د ډکي کوم فیډر دی د هغې ډکي ټو نوې لاین دغه روان دی. خو په هغې کې ایشو دا راغلی ده چې د هغې کې څه ونیسي دي هغه د فارسټ ډپارټمنټ والا هغه په هغې لاین کې راځي، الاینمنټ کې د هغې راځي. نو د هغې له وجې نه هغه شو کې لا فارسټ والا والي نه دي او دغه کړی اجازت یې نه ورکړې، نو هغه هلته کې هغه کار سټاپ شوی دی. په هغې کې ما د اختر نه مخکې انوایرمنټ سیکرټري سره خبرې وکړې. دې لپاره سپیشل میټینګ کنوین شو د اختر نه یو ورځ مخکې. په هغې کې ټول کیس هم تیار شو. پرون ما دوباره چې فرسټ ورکینګ ډے وه فارسټ والا سره خبره وکړو، نو کیس پورټ ولېږلی شو سیکرټري ته، او زه به یې اوس پرسو کومه چې زر دغه شي نو د ډکي فیډر والا مسله که وشي نو دې سره به دا درې فیډرې شیرپو، زیم او عمرزی درې واړو ته به فایده رسي. درې واړو باندې به لوډ هغې لحاظ سره کمیږي به. اوس دې ته راځو چې کوم دا ایمیډیټ د دې دغه دی دغې لپاره هم پرون زمونږ دا ملګري ورغلي وو، ایس ډي او سره هم یو میټینګ دغه کړی دی، ایکسچینج هم تللی دي، ایس سی سره ما خبرې کړې دي، چیف سره ما دغه کړی دی. کیس تقریبا د شیرپو زیم والا چې دی هغه د چیف آفس ته به سبا پورې ورسي او بیا به هلته کې چیف سره به زه پرسو کومه، نو انشاءالله څه نه څه ریلیف به په لوډ شیډینګ کې میلاو شي. اختر پر ورځ ما چیف ایگزیکټیو سره هم خبرې کړې وې او دغه کړي، خو الف خان صاحب یو زه ستاسو په وساطت سره یو ګیله زم کوم، لږ ډېر داسې حق خو لرو که نه چې لږ موږ هم ګیله بالکل شین دا ګوره چې موږ شروع کړي دغه ګیله دغه زه دا دغه کومه چې بعضې خلک راځي او وایي چې یاره تاسو د پی ډي ایم ایسئ او حکومت دی. موږ هم دا سوال کوو چې تاسو د پی ډي ایم ایسئ. زه په خپل راته وضاحتونه یو شی به موږ ځان به پرې پوهیو، دا دی چې دې وخت کې د پی ډي ایم حکومت نه دی. که تاسو وګورئ دې کې ایم پی ایم هم موجود دی، دې کې باپ پارټي هم موجود ده، دې کې دغه چې دی مسلم لیگ کاف هم موجود دی، پیپلز پارټي هم موجود ده، هغه لحاظ سره ای ان پی موجود ده. نور خو زه د پی ډي ایم حصه ده که نه جي، خو د پی ډي ایم نه بهر والا چې کوم زه دغه کاونټ کومه، نو که تاسو وګورئ دا یو مخلوط هغه لحاظ سره حکومت دی. او بل دا که پی ډي ایم جوړ شو نو هغه په دې حوالې سره جوړ شو چې کوم د پروجیکټ عمران کم دغه مقصد و چې هغه رکو کړی شي او دا کم شی کم طریقې سره چې یو لحاظ سره جمهوریت ملک نه ختمولو یو پلان او یو مخصوص لابي مسلط کولو پلان و چې هغه شی لاره دې رکو کړی شي. که وګورو نو لا اوسه پورې هغه لا سلسله لا پوره سر ته نه رسېدلې، نو هغه حوالې سره لا دا ټرانزیشن پیریډ دغه دی. آینده الیکشن وشي، نوی حکومت جوړ شي، پای کې که منتخب شو مونږ خو هلته اسمبلیو کې هم نه وناست، نه صوبایي اسمبلی کې زمونږ څوک شته او نه په قومي اسمبلی کې شته. که منتخب شو نو بیا به زمونږ ذموارۍ جوړېږي. دې وخت سره خو چې کوم منتخب کسان وو هغه خو زمونږ څوک خو د هغوی نه څه تپوس نه کوي،
پکار خدای لومړی سوال خدای خلکو نه جوړیږي چې بھئی دا 4-5 کاله تاسو څه وکړل ولې ګریډ سټیشن کې بل ټرانسفارمر نه لګولی شوی یا ټرانسفارمر اپګریډ کړی ولې نه دی شوی فیډر یې ولې نوی نه دی دغه شوی پروپوز شوی یا جوړ شوی نو دغه دی لږ بالم دی خلک دا جواب راکړي چې دغه خلکو نه به کله تپوس کوو نو هله به بیا یو خو سکندر خان په دې موقع باندې دا خبره زه کوم چې موږ سره خو د خپل حلقې غم دی د خپل تحصیل را سره غم دی د خپل ضلع را سره غم دی په مرکز کې چې دار چې حکومت دی خو چې شرپو خان په یو سټ باندې د علاقې له کم کارونه کړي دي ناغه وزیر اعلی چې کم دی په هغه ځای نه دي کړي نو قام دا مني لکه په تیر 15 کالو کې چې دا کومه ناغه راغلی ده اوس ابل ورځ دی کې ساله خراب وه موږ کتل چې تاسو هغه د جیب هغه دغه کړو د خلکو ډېره غټه مسله په خرچ شو 1.5 لک روپۍ په هغې خرچه راغله اوس په دې موجوده وخت کې چې دا کم پیډر منظوري ورکړی شوه دا کم پیډر دغه شو تنګي کې چې کوم پلایي تنظیم دی رضاکار پلایي تنظیم هغوی ډېر ښکلې کوشش وکړو په دې دغه کې د وحدت خان په مشرۍ کې چې کوم دی دا ټول نصر الله ټول پکې وو منډې تړي ولې هغې کې تاسو کوم کردار ادا کړو ګوره د تنګي والا چې کوم فیډر دې ته چې تنګي برزۍ فیډر دغه کوي په دغه کې 2 ځله زما چیف سره پکې میټینګ شوې آی کې بیا د کم چې کنسټرکشن پی ډي کنسټرکشن دغوی دا دغه چې دلته کې یو پلازا وه او هغې سره سستنې هغوی نه پرېښودلې هغې کې بیا مونږ خپل ملګرو ته ووایو او دوی لاړل او دوی پکې جرګه وکړه او دغه وکړو هغه شی وله دغه کړو او هغه دغه تقریبا اوس فاینل سټیجز ته رسېدلی دی او زما خیال ورځ دوه مخکې سټارټ یا شوی دی یا به اوس سټارټ بشي هغه تنګي برزای فیډرونو په کې زمونږ مرګروم کردار ادا کړی کم چې هغه ځای کې تاسو ته د اصلاحي تنظیم خبر وکړه هغې مرګروم ډېر ښه کردار پکې ادا کړی دی وحدت خان پکې بالکل لیاقت وحدت خان دې ټولو پکې ښه پوره کردار ادا کړی نو اوس اصل خبره دا ده چې علف خان صاحب چې چا به څه کار کړي نه او راځي به مختلف دلته کې به نن سبا خو چې ټیک ټاک دي که نه دا چل تاسو له درځي دی ګینې دا خلک بل شانتې دغه کوي که نه علف خان صاحب قوم هم بس مسله دا ده ګورئ دا زمونږ دغه نه دی طریقې کار نه دی چې مونږ په خپله یو شی دغه کوو او د هغې ایکسپلینیشنز دې ورکوو او دغه دې کوو دا زمونږ فرض جوړېږي مونږ ولیدل جي نو ځکه مونږ نن ضروري ګڼله چې مونږ تاسو سره خبرو کم ځای کې څه دغه وي مونږ نه کېدی شي هغه مونږ خپل کردار ادا کوو او خاموشۍ سره یې ادا کوو دغه والا خاموشۍ وخت لري که نه جي خاموشۍ وخت لري نن سبا چې کومه فتنه را دغه شوې ده هغوی په سوشل میډیا کې ډېره غټه پروپیګنډا روانه ده حقیقت هېڅ هم نه وي که نه خو بس ګوره ثبوت یې پسته به داسې دغه کېږي چې بیا به اړو په دې سوشل میډیا باندې هم څوک یقین نه ساتي دا ټرنډ داسې روان دی چې څه مودې پسته به بیا چې څه شی په سوشل میډیا راشي وایي به چې یاره دا دې باندې ډبل چیک کوي ځکه چې دا دغه دی هغه شی غلط روان دي غلط قوم هم جي په دغه اوس ادبار کوي یاره دا پلانکي او پلانکي که نه لکه خو تحریک انصاف موږ وګورو نو تحریک انصاف ټول سیاست چې کوم دی ګوره جي پلای اوور جوړ شوی دی په فیسبوک باندې د کولاډر چوک سره اسلامي کالج جوړ شوی دی نو په فیسبوک باندې چې 400 دغه شوی د خو دلته یې مینه 1 کروڑ نوکرۍ هم ورکړي شوي دي 50 لک کورونه مدینې را سره هم جوړ شوی دی د مینې سره انټرویو کړی د په ریکارډ ده په 2.5 کورونو باندې کار روان دی اوس ګرځم چې چرته کې روان دي په 400 کې په ریکارډ باندې چې ما سره خبرې کړه نو په ټول پاکستان کې 2.5 تر کورونه جوړ شي کې دي شي بنګاله کې روان دي دا کې دي اوس جی دا د اختر کې جی دا کم لوډ شیډینګ زموږ په شرپوز یم خو ډېر زیات دی خو دلته خبره کې چې ته کونډې ډېرې چولې کېږي لاسز د نو دې لپاره جی دغه ته څه جواب ورکړي چې واوډې والا ته ورشو دا یو خبره موږ ته کوي الف خان صاحب یو خو سو پورې چې د کونډو خبره ده او د لاسز خبره ده مونږ هم خلکو ته اپیل کوو چې دا کلچر اوس ختمول پکار دی او دا اپیل هم کوو چې بلډینګ هم پکار دی او چې لږ طریقې سره دغه خو سره مونږ واپډیټ هم او نپرته او دیت هم دا دغه کوو چې تاسو هم لږ د بجلی دا ریټس او دغه چې دی دا داسې طریقې سره دغه کې لکه اوس زه تاسو ته مثال راکوم دې وخت کې یو جامشورو کې یو تھرمل پلانټ چلی چې د هغې یو یونټ په 80 روپۍ باندې پروزي اوس 80 روپۍ باندې چې یو یونټ پروزي
نو هغه به چې کنزیومر له ورکې او دغه کې نه هغه بس کم دغه کېږي پکار چې دې معنی دې سوچو کې او دا کم داسې ابسلیوټ دغه چې دي تھرمل پلانټ شي دي هغه دې لري کړی شي دا کم چې ما شروع کې وې چې را پکار شي د هایډل دغه شي رینیوبلز کې ګوره سولر باندې پکار شي نور کار دغه شي زمونږ دلته وینډ چې دی هغه دغه کې دي شي یو بل دغه دی په نور دنیا کې هغه دغه زمونږ ملک اوسه پر پیمانه کار نشي جیو تھرمل چې هغه د زمکه خپل چې کم ګرمایش دی دینه بجلی پیدا کول او دغه دا فرض کې دا دغه کې دي دا غسونه چې دی معنی لکه مونږ تم کار کول پکار دي او موږ ته ویل شو چې 3.5 ډیمونه کنه نو هغه موږ وی دا به جوړ شي نو موږ د پښتونخوا کې به بجلی ډیره دغه شي خو بل چې دوی دا خبره کوي یا بقایا ماته دا وایي چې دغه 3.5 ډیمونه کم سایټس باندې دي چې لګ دغه اسی مونږ ته یو لیست خو دی یو زمونږ مومن ډیم باندې دا کې شیرپو خانجی د افتتاح کړی بنیادی طور باندې الفخان صاحب دا 3.5 ډیم والا کوم خبره شته کنه دا مینی هایډل پروجیکټس ٹھیک ہے کنه او دا هغه دغه دي چې کم لکه د 1 میگا واټ نم کم بجلی پیدا کوي دا هغه دغه دا زیات تر خاص کر تاسو ګوره سوات ملکند او دا شانګلا دغه ځکه داسې سایټس دي چې هغه واړه یو کلی لا دغه ورکه یو دا پروجیکټ ما سٹارټ کړو دا هغه وخت سره مونږه د اس ار اس پی سره او دوی سره یو کولیبریشن په انرژي ان پاور طرف نه دغه کړو او هغه دغه مونږه کوچ دادی ورکوټ دا چې یو کلی لا بجلی دی لوکل سپلای دی ورکی چې کم ځای ته د پیسکو ترانسمیشن نشي رسیدای یا هغه ډېر لري دی او هغه ته ترانسمیشن دغه کیږي وګدیږي نو لاسز زیاتیږي نو هغه دغه کړو خو بعضې خلک چې هغوی د سر د پاسه خبرې تیرې شي نو بس هغوی بیا 3.5 ډیم هم جوړ کړي نو دغه پلی ډیم دلته کې ډېره غټه منصوبه ده بیا مومن ډیم چې هغه ټیم کې د شیرپو خان په دې باندې افتتاحګانې کړې وې نو د مومن ډیم لږ وضاحت راته کېږي چې لکه دوی خو نور څه نه خو یو غټه منصوبه نن سبا پکې ډېر کرپشن ګوره مومن ډیم چې دی دا خو که ستاسو خیالي په 2003-4 کې دا بالکل دغه نه اوټ شو هغه وخت سره د وابډي والو خپل ویژن جوړو ویژن 2025 هغه لیست کې مدانو مشر چې کله پوشن پار دغه شو نو هغوی پای کې دا واچولو دوی چې دا یو وایبل پروجیکټ او دیلا توجه ورکه هغه وخت سره مونډا ډیم بیا وروسته مومن ډیم د دې دوم کې خدلی شو پاغي معنی کافی حد پورې کار شوی دی او تاسو وینم چې روزانه پکې دغه کیږي څه لګای کې ډیلیز دی 13 سیلاب د وجنه چې آی کې لګ نقصان شو دغه شو دغه سره لګ آی کې هغه ډیلیز دغه راغلی خو په کار دا چې دی له توجه ورکړی شي چې دا دون مزر ځکه دا یو خالی د بجلی پیدا کولو دغه نه دی دیتا ملټي پرپز ډیم وای د کې یو بجلی پیدا کول دي دینا بل د دې فلډ میټیګیشن چې دا سیلاب هم رکاوي او دریم دینه اریګیشن پرپز دغه هم دي چې زما کم ته دغه کینو دا درې پرپزز لپاره لکه دینا یو دغه نه دغه کی بعضی ټایمز چې هغه صرف د بجلی لپاره دغه کی بعضی وی چې هغه صرف د فلډ پروټیکشن چې د سیلاب رکاول لپاره جوړیږي بعضی وی چې اریګیشن لپاره د کې درې واړه کمپوننټ شته نو هغه حواله سره دا ډیر اهم پروجیکټ دی او دغه دی تقریبا د دې هغه وخت کې تقریبا $1 بلین دغه اوس پکې دي قیمت نورم سیوا شوی ځکه چې ګرادیش دا کم دغه روان دي نو ای سره به دغه شوي خو دې باندې پکار چې زر دغه وشي دلته کې ګوره دا پلی ډیم چې دی د هغې سره سیلاب او د اریګیشن ډیلوې فرق راغی ډېر هغې سره فایده ورسېده علاقې ته ما خیال کوز بارام ډیري ته لاړ شئ دا دغه خو بعضې خلک اوس دغه کوي چې مونږ به داسې تبدیلي راولو داسې هلته کې اکچوال تبدیلي تاسو لیدی شئ چې مخکې بنجر ځمکې و پرتې وې
او اوس هلته کې چې کم فصلونه کېږي کم دغه کېږي دا زرخیزې شوې. سکندر خان د شیرپو خان خو بې پناه پراجیکټ دی او زموږ د دې علاقې او په دې ضلع 400 نه چې ملکن ډیویژن وی چترال غرونو ته بجلی خېجولې وه. تاسو 3 میاشتې وزارت په 3 میاشتو وزارت کې نوکرۍ او بیا د پښتانو ته چې ستاسو کوم سوچ راغی لکه موږ د سیلاب نه بچ شو نو دې کې بیا موږ وایو چېرې پرویز خټک هغه ټیم کې د دې څه فنډ چې کوم دی نو هغه نوښار ته لاړه او دا سر ته ونه رسېدله. دا پراجیکټ د کوم ځای پورې و لکه شابړه دا بچ شوله موږ به مزاډیر به پیسوګي به اوبه راتلي په سارسنګ به راتلي بیا هرکړی دې کې که ستاسو خیال وي الف خان صاحب 2010 کې چې کله سیلاب راغی نو ډېر زیات کلو کې تباهي کړې وه او خاص کر زموږ تنګي تحصیل چونکې دا شروع کې دی بالکل نو دې کې ډېر زیاته دغه شوي او بیا لاندې 400 کې مشابړه دا ټول ځایونه ډېر زیات هټ کړي. هغې نه پس ته مونږ د دې یو دغه جوړ کړو چې کله 2013 کې مکمل وشوه مونږ د دې پوره یو پلانینګ دغه وکړو چې د دې دا ټول سایټس دغه شي چې هغه کلي او دغه چې دي هغه ټول پروټیکټ شي. دا هغه وخت سره څه تقریبا 2.5 ارب روپے پروجیکټ دغه کړی شو. بیا دې کې وروستو بیا کابل ریور او دا نور چې دی ایریاز دام پکې انکلوډ کړی شو او چې د لاندې نوښار طرف ته دی دا دغه بچ کړی شي او امداسي پلانینګ دی وکړی شي. په هغې کې بیا بدقسمتۍ نه چې کله زموږ حکومت نه دغه شو نو هغه پروجیکټس همغه شانتې دغه شو او فنډس چې دي هغه نور ضلعو ته او نور ځایونو ته ډایورټ کړی شو. نن هم که وګورئ هغه وخت سره دوه زموږ مین ای ډي پیز وو یو د فلډ پروټیکشن او یو د کنال پټرول روډز وو. هغې کې نن هم زما خیال دی چې بلا ورک چې دی هغه همداسې لا پاتې دي او انشاءالله اوس په هغې باندې هم کوشش کوو چې هغه دوباره ریوایو کړی شي او اپرووډ سکیمز دي چې هغې له فنډینګ وشي او هغې باندې دوباره کار شروع شي. د هغې نه پس ته 2 ځله میجر سیلاب راغی او دواړه ځل چې دی زموږ علاقې زما خیال دی 99% که یو یا 1.5% چاته څه لږ ډېر نقصان شوي هغه به شوي خو 99% چې دی هغه بچ پاتې شوي دي. دا د الله تعالی ډېر لوی کرم دی چې ډېر هغه شانتې نقصان ونه کړو. خاص کر دا 13 کال چې کوم سیلاب راغلو دا د 2010 په ډبل دغه باندې راغلو نو په هغې حوالې سره دا الله تعالی لوی کرم کړی چې زموږ ټوله ضلع تقریبا بچ پاتې شوه. لکه سکندر خان زه دا وایم دا قام هم په دې باندې پیول دی لکه موږ ډېر بېلارې شوي یو په تاسو 3 میاشتې وزارت وکړو نوکرۍ هم رالي موږ دا 400 د اوبو نه راګیره ده موږ هم د سیلاب نه بچ کړو. دا په تیر شوي سیلاب کې په هر کور کې مخالفین هم دا وي خو سکندر شیرپو دا نو کړي. دې کې الف خان صاحب یو بل شی 400 که تاسو وګورئ د 400 خپل ډیویژن هم نو شپ قدر کې لکه مونږ چې دی که نه مونږ به نیم پیښور سره نیم به مردان سره نیم به ملکنډ سره. نو زموږ زمیندار ته هم لوی مسله وه چې دلته کې کم اکسچینج ته به ځو او کم دغه ته به دغه کېږو. هغې لپاره مونږ دلته کې ډیویژن هم جوړ کړو چې اکسچینج 400 کې کېني. بیا تنګي کې ایس ډي او چې د تنګي تحصیل زمیندار هغه ته راتلی شي او شپقدر کې خپل ایس ډي او چې د هغه ځای مسایل چې دي هغه هلته کې دغه کېدی شي. دا هم یو لوی زمیندار ته لوی فایده دا ریچن څه چې دی جي مردان سره دی نو چې راتلونکي وختونو کې دی هم دی دغه شي خو ما جي پوښتنه دا کولی چې تاسو کوم دغه وکړو داسې کوم هغه ویګیدر سینګې ده خو یا کومه خبره ده لکه 4 امپیګان 2 منېګان نم چېرته پراجیکټ ونه لیده 65 امپیګانو جي لوډ سپیکر له په دې اسمبلی کې بوکې قدرې نه دی ورکړی لکه موږ کم خلک لیکو چې تقریر نه دی کړی زما په ازر کې زموږ 400 هم شامله ده که نه دا د قام نه تپوس وکړه د دې جواب د هغوی راکولی شي د دې جواب ته لکه زه دا وایم چې پیسې خزانه هم خالي شوه خزانه هم خالي شوه پیسې چېرته لاړله پراجیکټ هم ختونه شو. ګوره بیسک دغه دا دی دلته موږ وویل دا ایریګیشن پراجیکټ زه تاسو یو بل دغه راکوم. په 88 کې مشر وزیر اعلی جوړ شو 18 میاشتې. په 93 کې د سلیریش میاشتو دغه هغه وخت کې که تاسو وګورئ دا میجر ډېر لوی کارونه شته شوي د ټولې صوبې بجټ چې دی ای ډي پي چې څه ته وایي هغه به هغه وخت کې 6 ارب روپۍ وه
نن سبا 120 او 150 ارب او 180 ارب ته دغه شي د کال والا اوس چې د کم بجټ دی کېټیکر دغه کړی دی نو 120 ارب روپو دغه کړی دی 120 ارب ته وګورئ او 6 ارب ته وګورئ هغه 6 ارب والا کارونه چې دي هغه تاسو ته زیات ښکاري دا نور به دغه نه کېږي مونږ ته چې کله موقع میلو شوه هغه وخت سره چونکې صحیح ټیم و کوشش مو وکړو او دغه مو غوښتل چې یاره ډیلیور کړو کدی دا چاته چا اوریدلو چې اریګیشن کې دومره فنډز راشي او دومره لوی پروجیکټس په اریګیشن کې شروع شي هغه حواله سره ډېر لوی دغه شو زما خیال صرف دغه یو څو میاشتو کې د پاسه 2 ارب روپۍ چې دي دا د اریګیشن په مت کې صرف زموږ ضلع ته راغلي. صحیح ګرانو کتونکو شرپاوالي ما او قام به په دې خبرو ما چې دغه 65 کسان لوډ سپیکر له بوکینې د ورکړل سکندر خان درې میاشتې وزارت یې کړو قدرې میاشتې او زموږ په دې علاقه کې یا سی پدیر کې بغبیدار خان چې هغه نوکرۍ څونه ورکړي دي دا دغه سکندر خان مرهون منت و بیا موږ د سیلاب نه بشو برخه ډېر سوالونه دي په بله مقام راځم موږ نه چېرته هم نشي تللی خو نصر الله خټک په څو خبرې کوي نو چې هغې له به یې لږه مقام بالکل ډېره مهرباني علب خان شیرپو صاحب او سکندر شیرپو صاحب علب خان شیرپو هم ته خبرو ته پرې نه ښودل خو په هر حال قدرمنو کتونکو د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر جناب سکندر حیات خان شیرپو صاحب را سره ناست دی یقینا دې وخت کې کوم موږ د دوی نه څه تپوسونه کوو د کارکردګۍ حوالې سره یا چې کوم د عوامي ستونزې دي نو اخلاقي موږ له دغه اجازت نه راکوي چونکې دوی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې نه دوی سره په قومي اسمبلی کې سټ شته نه ورسره په صوبایي اسمبلی کې څه سټ شته خو په هر حال بیا هم دا جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب بصیرت یا د هغوی هغه کوم طریقې کار چې د کوم سیاست چې هغوی کوي نو به هر حال چې د ملک کمې فیصلې کېږي کو هغه په مرکز کې کېږي کو یا د صوبې په سطح باندې کېږي نو به هر حال د هغوی نه مشاورت اخیستل کېږي او هغوی په هغه مهمو مشورو کې ناست وي نو دغه موږ له اجازت راکړي چې دې وخت کې موږ سکندر حیات خان شیرپو صاحب سره یو څو خبرې کوو تپوسونه دي وکړو لومبي خو چې دا پوښتنه لرو دلته کې دا ویل کېږي چې د بجلۍ مسلې دي حالانکه تاسو چې دی نو په خپل دغه باندې لګې چې دی نو خلکو ته کالونه هم کوئ تاسو خبره ده چې موږ اورو چې سکندر حیات خان شیرپو صاحب چې دی نو دا کار وکړو قومي وطن پارټۍ کې په سوشل میډیا باندې لګیا چې دا کار کوي تاسو سره وزارت هم نشته بیا هم چې ډېر کارونه ستاسو کېږي وجه څه ده چې خلک افسران یا چې کوم بیروکراسي دي هغه ستاسو مني او ستاسو خبرو له ترجیح ورکوي یو خو مشهد چې کم کارونه کړي دي او کم